دا دنیا چې ختم شي د دې نه پس بیا یو زندگی ده چې هغې ته د برزخ زندگی وایي. د انسان جون ختم شو، قیامت شو پده. دو قسم قیامت دیو حضور پاک فرمائی کہ انسان مر شو قیامت ہو دا قیامت را رہا بس دا دنیا ختم. یو غټ قیامت تے چھے اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی یو غیسر ہر سا دڑی وڑی شو ختم شي. دا مینس کی زندگی کی دا انسان جم دی شوی نی برزخی زندگی وتا ہوئی. دا دی دا سے مثال دی لکا والات چی یو مجرم دے پولیسی اونی سے والات کی واچے نو دی جج تا بوزی را بوزی نو ترسو چے جج فیصلے نہیں کرے، یا بے جج بری کی او یا بے جج عمر قید کی او یا بولا سزائے موت ورکی. ترسو چے جج فیصلہ نہیں کرے نو دا زندگی دا والات زندگی دا دا قرنگی دا برزخ زندگی دا انسان دا حوالات زندگی دا. او بیا با اسرافیل علیہ السلام یو بلش پیلے ہوئی نو دا اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. دا طول خلق با دا قبرون نروز واللہ تا و مخامخش سلور شپیلے دی رون. دا شپیلے چی اسرافیل علیہ السلام وی نو بعض حضرات وی دا شپیلے سر دی شپیلے کی دا سر دی چرس بدلی ولی شی. خراجح قول دا دی چی دا شپیلے صرف نخا دا لکه پا دی سکولونو کی او پا دی مدرسو کی او ٹھلے والی کی گی. دا ٹھلے دا دی خبر نخی چی یو پیرڈ خلاص ختم شو دبل استاذ کلاس شروع شو. دقا رنگی حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیلے ہوئی او شپیلے سرا بدا طول نظام اللہ ختم کی. غرونا اسمانونا کائنات طول بدڑی ولی شی ختم بشی. ار صبر زندگی چی دا بیا ادا اللہ خو خدا بیا با اللہ اسرافیل علیہ السلام تا دویم شپیلے حکمو کی. اب دویم شپیلے ہوئی اگر دویم شپیلے سر بدا طول انسانان حتی حیوانات مخلوق پیریان دا با طول واپس را جمدی شی او یو لوی میدان بای دا حساب و دا کتاب محشر و توی دا جمع کے دو زہ التا بدا طول را جمع شی. دویم شپیلے سر باس اس اللہ با قاضیوی اللہ با فیصلہ کرے. دار چاہ متعلق سے ارسنگ فیصلہ ہوش دا واپس جن اغا ذات انسان لورکی چاچی لنبی پیدا کرے. اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا کافران برال زور اڈو کے بیروڑو حضور پاک تبیدہ سے مخ کیوں نہیں ہو او پلاس بے چورا چورا کو بے دابم جم دیکھئے گی. اب اذا کننا عظاما ورفاتا انا لفی خلق جدید واپس پا جمدی کی. اللہ پاک فرمائی اولیس بقادر ان یحیی الموتا. اللہ پا دے قادر نہ دے بلکہ دے کہ دا مڑی با واپس جمدی کی. کم ذات چی دا مور پا گیڑا کی دا خشتخ کل معشوم پیدا کو بیا دا مور دا گیڑی نا پا یو خاص طریقہ بار روستا او بیا والا دا گرزے دو دا خبرو چلو طریقہ و خولا اغا ذات پا دے قادر دی چی دا خلق با دا قبرو نا واپس پاسی. اسی قبر نا خلق پاسی ارچالا بخپل عمل مخیل راشی کدے نیک سڑے دے نو خپل عمل بولا پا خپلی شکل کی راشی خشتہ شکل مزیدہ تا سے پڑقی گی با او دتا باوی چرا سور شپا ما چیزر دی حساب کتاب بیدان تا بوزن دی بوتی تا سو کے چیزا معلوم بیستر کی پتاو لگے دی خی دعا بوتاو کی دا ما پال بختور دی جلوم بیستر کی پتاو لگے دی اب بوتاوی دستانے کامل دنیا کے تپ ما دا پاس سور ہوئے دنیا کے زپتا سورو
او ته مې خپل خواهشاتو ته نه پرېښود نن زه راغلم چې په ما راسور شي او زه دې حساب کتاب لبوزم دا چې څونه زمونږ اعمال دي او دا نیکۍ کوو که څوک ګناه کوي او که نیکي کوي هلته به خپل شکلونه دلته نشته ولته شکل دی هلته خپل وجود دی شکل یې دی او دی به په هغه شکل پېژني د انکار هم د هغې نه نشي کولی بعض انسانان به داسې چې عمل به یې لږ کمزوري 2 کسان به په یو څاروي سواري څوک به 3 کسان په یو څاروي سواري څوک به پیاده رواني عمل یې ډېر کمزوری دی او بعض انسان چې سترګې وغړي او شکل به یې وي دی وایي ته څوک یې ړومبې سترګې مې پته ولګېدې بیخ دې وځه ستا نه خو ماله نفرت راځي کرکه راځي وایي زه ستا بد عمل وم دنیا کې په ما د پاسه سور وي او مزې دې کول اوس ټیټ شه چې زه در باندې در سور شم حضور پاک فرمایي په زور بیداره ټیټ کي او هغه بد عمل چې په یو شکل دی هغه پرې راپاسه سور شي او د افغانو باندې چې خلق قلبه کوي یوې کوي نو هغې سره یو چوکۍ پکې ستنې ستن په هغې د هغوی د شانه وی دقسې به د شانه وله ستن ورکوي او حساب کتاب ته به روان بعضې خلک به داسې وي الله دې مونږ وساتي چې د سپو په شکل وی د خنزیرانو په شکل وی بعضو له به سپیمو کې زنځیر او کونډې واچوي او یسحب علی وجوههم په مخونو به یې راکاږي او دوزخ ته به یې غورځوي بعضې به لوړي خپې به یې اوچتې او سر به یې لاندې صحابو تپوس وکړه الله رسوله په سر به څنګه ځي وی چې کم ذات په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په سر کې هم د تلو طاقت پیدا کولی شي دا ټول خلق به په یو میدان کې جمع شي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله فرمایي چې موږ به دا خلق یو ورځ د حساب کتاب ته را جمع کوو الله وی زمان رښتونې بل څوک نشته دا زما وینا ده دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي په دې کې به مسلمان وي په دې کې به کافر وي په دې کې به منافق وي په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او ګدا دا ټول به په یو میدان کې جمع وي نور به پرې راښکته شي دا نور به دومره راښکته شي حدیث کې راځي کالمیل اوس د میل 2 معنی دي یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته موږ وایو کیلومیټر نه لږ زیات دي دونه به راښکته شي او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده پې په سترګو کې رانجه اچوي نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به دا نور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی د دې خلکو دا سرمنې به ویلی شي د دې نه به اوبه روانې وي څوک به په خپلو خولو کې د کونډو پورې ډوبي څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شاني هلته چې د چا خوله د عمده پورې به ولاړی د ده نه بل خوا به نه ځي نو چې دغه خوله درنه وځي او به تشه خوله ني هغې سره به د انسان د وجود وینې زوې به هم وي او نور نیزوار شي پښتانه وایي رانږدې شي او هغه پرې لګي نو دا به خوټ کېږي خو مرګ نشته هغه وخت کې چې یو سړی مرګ راشي او بعضې خلک به د خدای نیکان بندګان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې وي الله عرش دی د هغې د سوري لاندې وي هغې به په خپلو خوشحالو کې وي د الله عرش داسې نه دی لکه زموږ د کوټې چت د الله ډېر لوی عرش دی ډېر لوی عرش دی د هغې لاندې به بعض انسانان دې کې به بعضې خلک را جمع شي راغونډ به شي او تاسو نه ګورئ اخر مونږ خو غرق شو تباه شو الله حساب کتاب نه شروع کوي راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو چاته به سفارش کوو په پیغمبرانو ګرځي نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې
ګرمه کې په دې خپلو کې برباد شو الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي اب وته انکار وکړي یریږي به چې ما خو الله منې کړم چې بوټي لګوته موړ او ما یوړ اوس کا هغه ټیک د الله معاف کړم او اس پته نه لګي که خدای بیا را نه تاسو کې چې تا ولې داسې کول زب الله لسه جواب ورکړي څوک مونږ وی نوح علیه السلام لاړ شي دی نوح علیه السلام لاړ شي اب منکارو کې د نشم کوله هغه ته وی مونږ څوک وی مان پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه لاړ شي هغه به خلق لاړ شي هغه به مرته انکارو کې د نشم کوله یریګم مونږ څوک موسی علیه السلام لاړ شي موسی علیه السلام به مرته انکارو کې د نشم کوله خنو مونږ څوک وی عیسی علیه السلام لاړ شي عیسی علیه السلام چې ورشي اب مرته انکارو کې د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرل خنو مونږ څوک خلق به وی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله حضور پاک فرمای دا خلق بټول مال راشي چې ما ته وې زه ورته چې انا لها دا سفارج زکول شي نو یو مقام دی هغې ته مقام محمود وای اقضی به حضور پاک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګي دومره اوږده به د دنیا بر هلته خو هفتې مفتې نشته خو د دنیا په هفتې په مقدار سجده به ولګي نو الله به ول آواز ورکړي چې سر دې پورته کا اشفع شفاعت کوا تو شفا قبول بشي سل سوال کوا تو جب ستا دعا به قبول شي څه چې غواړې هغه به تا ته میلو شي نو اوږد حدیث دی هغې کې راځي چې حضور پاک به سوال وکړي چې یا الله د امت سره حساب کتاب شروع د خپل مخلوق سره چې کوم د آدم علیه السلام نه واخله او تر د قیامت پورې څونه بندګان دي الله دوی سره حساب کتاب شروع کړه نو حساب کتاب به شروع شي نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې موږ ولګو داسې د دنیا تله نه د بې انصافۍ فلا تظلم نفس شیئا په یو نفس انسان به پټې ظلم هم نه کوي د دنیا تلې خو د بې انصافۍ دي چې اخلي درانه اخلي چې ورکوي سپک ورکوي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون وی تبعید او حلاکت دی اق خلق لا اذا خلق نشی اخلی پرالی کم نالی او چې بل ورکیلو کم ورکه قسم په خدای د دنیا د پاره مونږ د معمولی سیز د پاره ځان غرق او ځان تباہ ته لکه چې کم شی ورکه قسم په خدای قسم د تخم ګناه ناروا دي حرام او یوازې دا تل نه ده چې دا مونږ کومه کنډه باندې تلو غنم تلو جوار تلو غوښه تلو بل شی تلو بل یوازې دا نه ده دا چې کم په پمپونو کې تیل ورکوي او ګیس ورکوي قدیم کم ورکوي په خدای قسم کې دا ګناه دا ناروا دي ډېر الکانې غم په دې هم پکې شته ټول غلط نه دي ورېر پکې داسې دي چې هغوی کم شی ورکوي ما د یو هلک نه تپوس وکړ هلکه ولې داسې کوې راجي بس دقه شی دی ما دا پم ستا دی که د بل د وي نه دا خو د نیک دی نو د بل دپاره اخر خرابی ګناه بل له ګټې تا له خو مغه خپله تنخوا خپله دیالي درکوي که د بل دپاره خپل اخرت خرابی او اخرت تباه کوي هم غرق شو دا چې څومره په سوداګانو کې نن د غوړو د کارخانو نه چې کوم ټیم راوځي د کچ کته کته وتله چې تا ته پته ولګي چې په دې کې څومره غوړي کم مکمل به کم او ټیم سره یې درته تلي نو زه خو ټیم نه علم زه خو غوړي علم مالا خو کیلو غوړي راکړه زه ورته ملکه ماله کیلو غوړي راکړه نو ماله سره د ټیم نه راکړي ټیم خو نه ماله 15 کیلو غوړي راکړه نو ماله سره د ټیم نه راکړي زه خو ټیم نه علم
او نن سبا بیا دا ظلم دی چې ورته وایي چې 5 کیلو راکا نو د لبدر کې دا 15 کیلو دی چې پورې وګوري په هغې به 5 لیټر لیکلي هلکه داسې زه په دغه کې خو نه اچومه په موټر کې یا په موټر سایکل کې چې ته ماله په لیټر راکړې خو لیټر د کیلو نه کم دي دلته دی بیا مسلمان وه خدای خبر چې د دې خلکو سوچ څه دی پته نشته چې دا خلق قیامت مني او که نه مني چې دا د انصاف تله مني او که نه مني چې ما سره به حساب کتاب کېږي دا هر څه موږ د بچو لګو په خدای دغه 2-3 ورځې بیا یادې د مرګ نه پس که بیا درپسې لاس هم پورته کړي مه کوئ مسلمانانو مه کوئ د خپلو بچو دپاره د خپلو نوسو دپاره د خپلو پړوسو دپاره خپل خیر مه خرابوئ په خدای کې دې پکار شي د قیامت په دقه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه وصاحبته څنګه دی واخیه وصاحبته وبنيه رور به د رور نه تښتي ما معاف کا روره لږ مدد وکړه پاسه ما معاف کا مور به د بچي نه تښتي بچی به د مور نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي او دوست به د دوست نه تښتي څوک د چا په کار کې نه افسوس دی نن بل سره ټوپک وړي مرګ ولا کوي دا مې دوست دی څومره لوی جرم دی مرګري دپاره سړی وجنې مسلمان وجنې په دوستانه کې دی یو بل سره ټوپکې وړي ولې دا مې دوست دی په دوستانه کې یو بل سره مرګونه کوي ولې دا زما دوست دی مړی دله کو ما ته وښه چې دله مړ الله اکبر خدای له ورځي کبه نه خدای کې دې پکار قسم د تخون په دنیا کې دې پکار اخرت خلاړې لوی خبر دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی غشتل دا ګناه نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه انصاف ولا طلب فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كم نريد د شلشم د دانې عمره نیکي وي دا به مره وباسي د شلشم د دانې عمره ګناه دې کړي دا به مره وباسه ووجدوا ما عملوا حاضر الله قرآن شریف کې فرمایي چې څه دې کړي دي حاضر به د تاسې مخامخ انکار هم ته نشي وکفا بنا حاسبین الله څه فرمایي زما چاته حاجت نشته چې زه چاته وایم چې راشه ماله حساب کتاب وکړه دلته خو به څوک راولي چې ماله حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم پټواري مرزا به راولي ماله ځمکه کچ کړه زه نه پوهېږم اکاونټنټ به راولي راشه ماله حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم الله وایي زما هېچا نشته زه په حساب کتاب په خپله پوهېږم زه به په خپل حساب کتاب کوم اما من کان چې د کم انسان نیکۍ درنې شوې فهو فی عیشة راضیه خوشحاله زندگی ده و اما من خفت موازینه او ګناهونه زیات شو و امه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه دا تله به پرته د دې تلې نه مخکې چې حساب کتاب لانی شروع د هر پیغمبر حوض دی زموږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر ورکوم او پردي خلک به ته شاړم صرف زما امت به ابر زه پیژنم خپل امت او بیا کم امتی چې منس کوي هاي یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدل خپل رونه صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وایي انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې رونه مې هغه خلک دی چې لا راغلي نه دي وروسته به پیدا کېږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي او ما به مني تاسو خو زما معجزات وینئ نو ایمان هم راباندې راوړي تاسو خو ما وینئ فرشتي وینئ جبریل وینئ ایمان هم راوړو هغه خلک چې وروستو راځي زی لیدلې نیم په ما ایمان راوړي نو اقا مې رونه دي رونه موږ ته رونه ویلي دي رونه نو بیا ته صحابه تپوس کې ته به دا خلک پیژنې څنګه
وی زه به د اودس د اندامونو نه پیژنم زما امت چې اودس وکړي د اودس د اندامونو نه به رڼا خیږي د نورو امتونو د اودس د اندامونو نه رڼا نه خیږي او زما د امت د اودس د اندامونو نه رڼا وخیږي په دې پیژنم وی داسې به دا پردي د خپل حوض نه شړم فرشتې به یې ورسره هغې به یې شړي لکه یو سړی چې پردي وخان د خپل حوض د شړي چې زما حوض کې صرف زما وخان اوبوس کې بل څوک نه او حوض د رسول الله مبارک څومره اوهو ډېر غټ دی ډېر غټ مونږ چې دلته پښتانه وایو کراچۍ نه خیبره پورې حضور پاک هم هلته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله تر د عراقه پورې پلانکي ځای شام نه واله پلانکي ځای پورې یعنې ښه لوی دی او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي اوبې د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې دي چا چې یو ځل وڅکلې ابدالابد پورې به تږې نه شي الله یې زموږ نصیب وګرځولی هغې نه پس به عملنامې راخورې شي چاله په ښي لاس کې چاله په ګس لاس او چاله د شاده طرف نه نو ما نه یو سړي ته پوښتنه وکړه وی د دې څه مطلب ښي لاس او ګس لاس ما له زه په ښي لاس نه اخلم زه په ګس نه اخلم عملنامه مې راله زه په ګس نه اخلم زه به ښې ور مخکې کوم په هغې باندې ما وی که دا خیر پالج وي هغه وخت او دا اونړه بیا به څه کوي هلته فرشته د ډب درکوي نیسه او ښې لاس د کار نه کوي څه به کوي ګوره د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه او چې عملنامه درته کله میلو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي اوهو ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها یا خدایا د عملنامه کې خو زما واړه او غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمیرلی شوي دي اخره کې جمع تفریق شوی دی دومره ګناه ده او هغې نه پس عملنامې راخورې شي زما رونو نو بیا تله د په هغه تله باندې به وزن کېږي او یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته ووایي حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکړی د قیامت ورځ سخته ورځ ده د خپل مال نه هغه مال به خدای راولي او یو اجدها به ترې جوړه کړي او په دې غاړه کې به یې ورته واچوي غټه اجدها به او غاړې نه به یې توي او کله به دا یو وخت کې خوري چک به لګي او کله په بل او ورته به څه وایي انا مالکه و انا کنزک زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم چې دنیا کې د جمع کولم او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی مور کې زکاتونه سلی ورکوي دقه چل به سره بیا کېږي مال کمیږي زکات ورکوم مال کمیږي صدقه ورکوم مال کمیږي پر دې حق ورکوم زما مال کم شو نه زیات کمال چې دغه اجدها دې په غاړه کې بیا پرته او حضور پاک فرمایي سره او سپین د هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د چا مخونه تور او د چا سپین یوم یحمى علیها فی نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون په دې تندو په دې ډډو په دې شاب ول داغونه ورکړي او چې هغه تاو کم شي نو بیا به په دوزخ کې ګرم کې نو بیا به راوړي نو داغونه به پکې ورکړي او حضور پاک فرمایي وې د انسان د ټیپه د سر د ټیپه د سر به ولا ګرم کیږي اب دونه ګرمي چې شاته به توزي او په شابه ولا کیږي به دونه ګرمي چې د ټیټه به سر ته توروزي دا زموږ د دنیا مال دی او دولت دی چې موږ پکې د الله حق نه دی ورکړی دغه سزا او کله چا ساروي دي او سارو کې خپل حق نه ورکړي
حضور پاک فرمایي د حیواناتو حشر بام کېږي ما راته وختي وي دا به مراجم دي کېږي دی به ورته سملی ښه به یې ورته کولو کې او غټ به یې او دا څاروي به د پاسه ګرځي پخپو به پې ګرځي لکه پخوا چې به خلکو د غنمو ګېډۍ غوبل کولې او چې کم څاروي ښکرې لري لکه غوا سنډه ګډ چیلی په ښکرو به یې وایي او به داسې ښکرې نه شلی به او چې کم څاروي ښکرې نه لري نو هغه به پې چکونه لګي پخپو به یې راکاږي دا سزا شو که په دې سزا د ده ګناه ختمه شوه خو جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي او تله به باقاعده مخامخ پول ته مخامخ به تله لګېدلې وي وندع الموازين القسط ليوم القيامة أما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون او زمارونو چې دا وزن کوي دا به څوک کوي دا به جبریل علیه السلام کوي جبریل علیه السلام الله به په خپله نګراني کوي چې د حساب کتاب شروع کېږي نو اسرافیل علیه السلام به درېیمه شپېلۍ ووایي درېیمه شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه پرېوځي چې څومره دي ټول بېهوشه حضور پاک فرمایي د ټولو مخکې به زه سر راوچت کړم بیا به څلورمه شپېلۍ ووایي دا درېیمه شپېلۍ څه وایي دا د الله د عرش تجلي کېږي حساب کتاب شروع کېږي نو چې زه سر راوچت کړم فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش هو آخذ د الله د عرش خپه به یې نیولي وی دا راته پته نشته چې زما نه مخکې دی په هوش کې راغلی دی او که نه په تور کې د باندې بېهوشي راغلی وه کوهې تور کې نو الله د هغې په بدل کې د دا بېهوشي ختمه کړې ده او دی د هغې نه بچ شوی دی الا ماشاء رب د الله به خپله نګراني کوي په خپله او حضرت جبریل علیه السلام به وزن کوي هغه شی سي لسان المیزان ورته وي داسې داسې چې کېږي هغې ته به جبریل علیه السلام ګوري انصاف به پورا بلکې الله به تپوس کوي د انسان نه دا ګناه دې کړې ده او کړې نه او که نه مې ده کړې دا ګناه نو الله قرآن شریف کې فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخلب مهروي لا صحبي بغوي شو دی به وایي چې ملاس پوته چې زه خو تاسو بچ کوم دروغ وایم نو زه چې بس کوی په ځان باندې ګوی وکړې په کومه ځمکه چې دې کړې ده هغه ځمکه به درته ښکاره کړي نن تاسو نه ګورئ دې کیمرو ته اټومیټک کیمرې لګېدي دي چې څه کوي نو هغه د هر څه ریکارډ کوي مکمل ریکارډینګ درته کوي او په یو سیکنډ کې درته راوباسي په کومه روز چې غلطي شوې هغه کیمرې لا هغه روز ورکوي دا روز او دا ټیم په یو 2 منټو کې د تر سره وباسي نو چې بنده داسې څیزونه ایجاد کړل چې زموږ غلا او زموږ غلطي پې نه پټېږي نو الله سره به دا څیزونه نه زه خو دې ته ګورم وایي ګوهې ګزاره کیمره درته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږه ګزاره کوه شي یو نه سره دوکان نه ګورې هغه د مخامخ کیمره لګېدلې ده زه پکې ښکارم نو د بنده د کیمرې نه یېرېږي او د الله د کیمرې نه نه یېرېږي څنګه د بنده کیمره لګېدلې ده نو دقه څنګه رب العالمین یو کیمره دا خو دې ما تعبیر وکړه ستاسو د پوهې دپاره د الله د طرف نه یو کیمره د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره به جبریل علیه السلام به وزن کوي ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ مکمل که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زما نه خو یې مخکې سیستې ده ما سره خو یې په سیستو کې زیاتې کړی دی چې جواب ورکولی شي چې الله تا راته ویلي کرام الکاتبین فرشتې چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټولې ولاړ او هر پیغمبر بخپل امت ته ولاړ
او آدم علیہ السلام بټولو بچو ته ولاړ الله به ول आवाज ورکړي یا آدم اے آدم قم پاسا عند المیزان قم ادریگا د تل په خوا کې جعلتک حکما بین ذریتک د خپل اولاد په میاس کې مې تقاضی کړی ځه ګوره ورته که چا سره مونږ زیاتې کې ورته وایي رپیږي به داسې رپیږي به آدم علیه السلام د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چول بعضې اولاد جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي دا حساب کتاب روان تله څومره ده حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ وی الله دا تله خو راته وښایه نو چې وته وښوله نو بېهوشه پرېوت هوش کې چې راغی نو ژړلې الله دا خو ډېره غټه تله ده یا خدایه دې کې خو که دا اوه اسمانونو اوه ځمکې واچې په یو کوټیني ګوټ کې ځایږي خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل رب العالمین اے داودا چې زه وغواړم په یو کجوره م ډکولی شم کوم عمل کې چې اخلاصي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کوي درنۍ کوم عمل کې چې اخلاص نی د الله دپاره نی نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شانتي یا د بوري د ډمبر په شان ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نی او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي وزن پکې وي وزنداري وزندار دا وزن د حساب کتاب دی قرآن شریف کې الله فرمایي اوس دا الله خوښه ده که پوره حساب کتاب کوي په خدای مې د قسم شی ګران دی موږ نه شو ټینګېدی ورته خو که الله دې خوشحاله که په دنیا کې نو د سره ګزاره کوي سوف يحاسب حسابا يسيرا یو کس وي حدیث کې راځي الله به ځان ته رانږدې کړي ښه به رانږدې کړي او الله به ورته فرمایي اے فلان کې اتعرب ذنب کذا و کذا فلان کې ګناه پیژنې کړې ده دی بو یا وړي وړي بوته ده او الله اتعرف فلان کې دې کړې ده دی به جوړ کې و چې خدایا هغه غټ را تر مخ کې نه کې دا خو ما ته واړه واړه خې او دې کې خو ما غټ ګناهونه دي کا دې را مخ کې کړ خو غر کې الله مو تا پټینی پټینی واړه واړه را مخ کې کوي بنده دا پیژنې دا دې کړی دا او دا دې کړی دا او اخره کې بو تعالی فرمای ویزا دا مې درته پنه کو بدل کړی رحیم ذاتم دې کړ رحم دې بډاډه شي چې خبره خود تبدیلو ده پنه کو بدلېږي نو چې والا ګناه په والا نه کې بدل شوا نو غټه خو په غټو بدلېږي نو فورا وو یا الله ما خو سنور ګناونه کړیو اخو دې را درایات نه کړل مطلب دا چې هغه په غټو بدل شي الله به فرمایي اے بندا هغه مې د تا ته مخ کې نکل چې ته اونه یریږي خپه نشي امې د مخ کې په غټو نه کو بدل کړی الله برحم کوي او رحم به بچا کوي هغه چا به کوي چې سرکشي نه کوي کنه پلار کله کله په بچو رحم کوي مور رحم کوي او په کم بچي باندې رحم کوي چې سرکشي نه کوي سرکشي او چې کم بچی را پاسي او پلار تخکری نیږي او پلار ته کنزل کوي او پلار سپکای بی عزت کوي نو پلار داغه د مرګ نه تیر دی پلار وته خیرم کوي پلار جیل لم ور کوي او داسې پلاران ملي دي چې په دغه بچی ډدم کړي جوړږي د نزان خلاص سرکشا سره الله هغه عمل بقي چې هغه عمل ورچا سره کوي نه چې سرکشي په دنیا کې نه کړي کبر نه کړي الله سره مقابله نه کړي نو هغه انسان سره به الله پاک په قیامت کې ډېره گزاره کوي رحم بکي الله پاک یو حدیث پاک کې راځي ودا الله او یا سل رحمتونه څومره دا یو مثال دی ګوره په حقیقت کې دا څه نه ډېر سل په هغه کې یو رحمت را کوس کړي دي په دې ټول مخلوق تقسیم کړي دي دا چې کله مور په بچو رحم کوي دا هغه یو رحمت دی تر دې حد پورې چې اس
خپل خپه د بچي نه اوچتئ چې بچي خوږ نه کم دا هغه یو رحمت دی هغه یو په انسانانو پیریانو او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی او یو کم سل رحمتونه الله پریښي دي يرحم الله بها عباده يوم القيامه د قیامت پر ورځ باغ یو کم سل رحمتونو په ذریعہ په خپل بندگانو رحم کوي او عباده لفظ دې ګورې دا ټکی عجیب ده د الله بندگی چې څوک د الله بندگی وکړي او الله راضي کوي نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې مونږ لګو ولا تظلم نفس شیئا په یو نفس په پټې زیاتې نه کېږي وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها که پټې ګناو نیکی وي دا برابر پیدا کو وکفا بنا حاسبین مونږ چاته حاجت نشته په حساب کې مونږ به خلکو سره حساب کتاب کوو ورونو چې نیکیو کې د ګنا نه ځان وساتئ ارسلی کې لیکيږي او د قیامت پر ورځ به مونږ تر مخ کې او د بل د پاره ځان د پاره خوم نه پکار ګنا او د بل د پاره ګنا نه د پکار دا سو خبره مسلاسو خدمت کې ارشد او الله پاک دې په موږ رحم وکړي الله په موږ مهربان شي اے پروردگار تر سره آسان حساب بلکې بي حساب بي کتابم جنت ته بوتلي حضور پاک فرمای او یا زره کسان به هغه چې بغیر حساب او کتاب نه باغ جنت ته ځي خدای پاک دې موږ بي حساب بي کتاب جنت ته بوتلي او الله دې خپل رحم په موږ دو کیسے بیماران دی زمونږ څخه بعض طالبان دی بلو دستار باندې نه دل اکسیډنټ کړي هسپتال کې داخل دي دو کې چې الله ول روغ صحت ورکړي الله ول شفا ورکړي قرضداران الله قرضونه خلاص کړي الله موږ له حلال فراخ روزي راکړي او الله د دنیا او آخرت فتنو آفاتونو نه پامن کې وساتي الله د کبر نه مساتي الله د حاسدینو د حسد نه مساتي د شریانو د شر نه مساتي د بد نظرو د بد نظرو نه مساتي دا یو بل مرګري دی بیمار دی دا بل دی حاجی غفر علی سید دا بیماران دی الله دې ول روغ صحت ورکړي حاجی سریر خان بیمار دی سریر خان بیمار دی دا زمونږه د جمعات گاونډي او زمونږ ډېر خنې مرګري دی چې الله ول روغ صحت ورکړي الله ول شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي ټول روغ صحت او شفا ورکړي یا الله کده چا اولاد نه اولاد ورکړي چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الله ته زمونږ راضي شي خدای د هر قسمه دنیوي او اخروی د قبر او د آخرت د عذابونو د فتنو نه الله پامن او مان کې وسات خدای چې څومره حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي وصلی الله تعالی اچھا په خبر ولا ادا مفتی صاحب نجیب الله صاحب والده وفات شوی په خبر ولا دعا وتو کې چې له مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب وعده کې ته چې رښتیا خبره دا بچو مې کته اوس په بوډا سر خدای شرموله او خدا کې دا بچو د پاره وانه دا خدای پاک دې بچو لا کله چا مرشتيني نو خدای پاک دې ول خپل رښتې و کوم جنا کو نه خدای دې غیرم صالح رښتې و برحمتک یا ارحم الراحمین